قانون نمبر 73 دی د محمود قوانین شروع دي. نن به موږ د آمن اومن ایمانا قانون وایو. آمن اومن ایمانا د دې قانون به ان شاء الله نن موږ وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې کله حمزه ساکن وي، چې کله حمزه ساکن وي او مخکې بل متحرک حمزه وي، یعنی دا یو حمزه ساکن دی او مخکې حرف دی بل متحرک حرکت والا زبر زیر پیش والا حمزه دی. لکه مثلا ګورئ یو دا حمزه ساکن دی، بل دنه دا مخکې دی، ګوره دا حمزه ته مخکې دی، په د زبر دی یا پیش دی یا زیر دی. ٹھیک شو؟ نو دته متحرک حمزه وای. نو یو حمزه ساکن دی او مخکې حمزه ته متحرک دی، حرکت والا دی. نو د دې متحرک حمزه د حرکت مطابق د دې ساکن حمزه نه حرف علت جوړول واجب دي. ګورئ یو حمزه موږ سره ساکن دی لکه دا چې دی، بل د دنه مخکې حمزه چې دی هغه متحرک ته زبر زیر پیش والا دی. نو که چرته د دې ساکن حمزه نه مخکې حمزه باندې زبري کنه، نو د دې حمزه نه به الف جوړ کې. لکه مثلا ګورئ نو بیا هغه الف داسې نه لیکلی کېږي، هغه الف د کړه زبر په شکل کې لیکلی کېږي. ٹھیک شوه؟ ښه، اوس که چرته دا حمزه دی ساکن دی او دنه مخکې بل حمزه دی هغه باندې پیش دی، نو د دې ساکن حمزه نه واو جوړول واجب دی. ګورئ بیا به موږ هغه داسې وایو او داسې به ترې جوړو. او که چرته دا حمزه ساکن دی او دنه مخکې حمزه باندې زیر دی، نو د دې ساکن حمزه نه به یا جوړو، دا به بیا موږ داسې وایو ای. ٹھیک شو جی؟ نو دا زموږ سره قانون انشاءالله داسې به چلیږي. وایي کله چې حمزه ساکن وي او مخکې بل متحرک حمزه وي، نو د دې متحرک حمزه یعنی زبر زیر پیش والا حمزه د حرکت مطابق چې په د باندې کم حرکت وي، نو هغه حرکت مطابق د دې ساکن حمزه نه حرف علت جوړول واجب دي. که چېرته په دې متحرک حمزه باندې زبري، نو بیا به د دې ساکن حمزه نه الف جوړی. ٹھیک شو؟ لکه بس بیا به کړه زبر کې په دې زبر والا کم حمزه چې دی نو په ده به بیا کړه زبر واچي. او که چېرته د دې ساکن حمزه نه مخکې پیش وي، نو بیا به د دې ساکن حمزه نه واو جوړی. که چېرته د دې ساکن حمزه نه مخکې زیر وي، بیا به د دې ساکن حمزه نه یا جوړی. نو دلته کې وایي چې د متحرک حمزه د حرکت مطابق د دې ساکن حمزه نه حرف علت جوړول واجب دي. لکه آمنه اومنه ایمانا چې په اصل کې امنه. وګورئ دا یو حمزه ساکن دی، د ده نه مخکې حمزه باندې زبر دی، نو اوس په دا چې کوم حمزه باندې زبر دی د ده دا زبر به کړه زبر کې. ٹھیک شوه؟ د دې حمزه نه الف جوړ شو. اوس وګورئ دی بلکې اومنه کې وګورئ دا حمزه ساکن دی، د ده نه مخکې حمزه باندې پیش دی، نو د دې ساکن حمزه نه به واو جوړ کړي، نو اومنه به شي. دا اوس د ایمانن کې وګورئ ایمانن دی، دا ایمانن، نو دا حمزه ساکن دی مخکې حرف باندې زیر دی، نو د دې زیر د وجې به د دې ساکن حمزه نه یا جوړه شي، دا به ایمانن شي. نو دا د دې ساکن حمزه نه د مخکې حمزه د حرکت مطابق حرف علت جوړول واجب دي. ٹھیک شو؟ دا وجوبي قانون دی. اوس وایي د دې قانون د وجې نه د ساکن حمزه نه الف واو او یا جوړ شول. ٹھیک شو؟ ګورئ امنه کې د حمزه ساکن نه الف جوړ شو، اؤمنه کې د حمزه ساکن نه واو جوړ شو، ایمانن کې د حمزه ساکن نه یا جوړه شوه. ٹھیک شو جی؟ دا خبره دی پورې. او دې کې یو شرط دی، خو شرط پکې دا دی چې د دې ساکن حمزه له د حرکت ورکولو څه ذریعه موجوده نه وي. که دې ساکن حمزه له د حرکت راتلو څه یعنی را نقل کېدو د بل حرف نه به د ساکن حمزه له د حرکت د را نقل کېدو څه ذریعه نه وي که نه، نو بیا به پکې دا قانون جاري کېږي. که ذریعه وي نو بیا نه جاري کېږي. نو اوس تا ته وایي خو په دې شرط خو شرط پکې دا دی چې دې ساکن حمزه له د حرکت ورکولو څه ذریعه موجوده نه وي. که چېرته دې ساکن حمزه له د حرکت ورکولو ذریعه موجوده وي، نو بیا به پکې دا قانون نه جاري کېږي. لکه اؤمو وګورئ یو حمزه دی په ده باندې زبر دی، بل حمزه دی په ده باندې پیش دی، نو ګورئ دا چې کم باندې پیش دی نو دا په اصل کې ساکن دا اؤمو په اصل کې
مومو مومو دی دلته حمزه ساکن دی مخکې حرف باندې ته زبر دی پکار دی چې دا قانون پکې جاری شي خو داسې ونه شوه ځکه چې مخکې دوه حروف یو شان راله هم جنس راله دا میم دی دا دویم هم میم دی نو دا دواړه متحرک دي نو اول د دې اول دا پیش په موږ د حمزه له ورکو دی ساکن حمزه له نو دا میم موږ سره ساکن شو او دا بل متحرک دی نو دا ساکن میم به په دې متحرک میم کې مدغم کو ادغام به وکړو یعنی دی نه به دواړو نه به یو میم واخلو هغې باندې به شد واچو او د دې دویم میم چې کم حرکت دی به پې واچو نو دلته کې د دې اولني میم کم ضمه چې وه نو دا موږ د ساکن حمزه له ورکه نو د ساکن حمزه د دې ساکن حمزه له د حرکت ذریعه موجوده ده دلته ټیک شوه نو دا دلته کې دا قانون نه جاری کېږي ټیک شوه د اول میم اوس درته دغه خبره کوي د اول میم د اولنی میم مو د اول میم مو په دویم میم کې ادغام کولو د وجې نه د اول میم حرکت ساکن حمزه له ورکړو او اول میم مو په دویم میم کې ادغام وکړو نو د مومونه د ساکن حمزه چې دی که نه ساکن حمزه نو د دې اولنی میم دا ضمه مونږ ورله نقل کړه نو دا په دې د ساکن حمزه باندې واچو نو دلته د ساکن حمزه له د حرکت ورکولو ذریعه موجوده ده نو د کې قانون نه جاری کیږي نو دا مومو نه شو ویلی دا به مونږ وایو امو نو مومو نه مونږ سره امو شو نو پدې کې مومو ویل جایز نه دي مومو ویل جایز نه دي د ساکن حمزه نه د ساکن حمزه له د دې مخکې حمزه د حرکت مطابق حرف علت جوړول جایز نه دي ټیک شوه ځکه د ساکن حمزه له د حرکت ذریعه موجوده ده اوس موږ له اول نمبر نوٹ راکړی اول نمبر نوٹ څه دی تا ته وایي که چېرته د دې ساکن حمزه نه مخکې حمزه وصلی راشي حمزه وصلی هغه حمزه ته وایي چې اولنی حرف موږ څه ساکني نو موږ عارضي او حمزه ولګو عارضي حمزه لګو هغه عارضي حمزه ته حمزه وصلی وایي بیا که د دې عارضي حمزه نه مخکې حرکت والا حرف راشي د دې عارضي حمزه وصلی چې ورته موږ وایو د دې حمزه وصلی حرکت ختم کی مخکې متحرک حرف ٹھیک شو نو تا ته وایي که چېرته د دې ساکن حمزه نه مخکې حمزه وصلی راشي نو که حمزه وصلی په شروع کې راغلی وي نو بیا خو پکې دا قانون جاری کیږي لکه ایزن نه دی ایزن دا په اصل کې ایزن دی ایزن دا اصل کې داسې دی ګورئ ورته ایزن نو ګورئ د اول حمزه د دویم حمزه ساکن دی د نه مخکې حمزه باندې زیر دی نو د اول او د دویم حمزه چې کم ساکن دی دله د حرکت ورکولو ذریعه هم نشته نو دا د دې نه ابتدا نه کیږي د ساکن حرف نه نو موږ په شروع کې حمزه وصلی راوړو حمزه وصلی باندې زیر دی اوس به د دې حمزه ساکن نه یا جوړه شي ګورئ ورته دا به موږ داسې وایو وګوره دا یا ساکن چې دا د حمزه ساکن نه جوړه شوه او دا ځکه جوړه شوه چې د دې حمزه ساکن نه مخکې زیر والا حمزه دی ټیک شوه نو موږ د دې حمزه ساکن نه یا جوړه کړه نو دا موږ سره ایزن شي ایزن ټیک شوه دې کې اوس خبره شته دی خو تا ته اوس وایي که چېرته د حمزه وصلي په شروع کې راغی که نه نو اوس په موږ د دې ساکن حمزه نه دا دویم ساکن حمزه دی د ده نه موږ یا جوړو ټیک شوه ځکه چې د حمزه وصلي باندې زیر دی نو اوس تا ته وایي چې دې کې دا قانون جاری کېږي لکه ایزن په اصل کې ایزن وو خو که چېرته دا حمزه وصلي د کلام په منځ کې راشي یعنی د جملې په منځ کې دا حمزه وصلی راشي د ده نه مخکې بل متحرک حمزه وصلی نه مخکې بل متحرک حمزه دی ٹھیک شو نو بیا به دا حمزه وصلی غورځېږي او هغه ساکن حمزه به واپس راځي لکه کوم ساکن حمزه نه چې مونږ یا جوړه کړې ده که نه دا ساکن حمزه به واپس راځي چې مونږ حمزه وصلی وغورځو او د څه د وجې غورځو چې هغې نه مخکې متحرک حرف راشي نو تا ته اوس وایي که چېرته دا حمزه وصلی د کلام په شروع کې یعنی د جملې په شروع کې راشي نو بیا به دا حمزه وصلی غورځېږي حمزه وصلی که چېرته د جملې په شروع کې راشي د دې ساکن حمزه نه مخکې چې کم حمزه دی هغه حمزه وصلی دی قطعی نه دی حمزه وصلی دی نو اوس په دا حمزه وصلی نه مخکې چې بل متحرک حرف راغی د حمزه وصلی به وغورځېږي چې حمزه وصلی وغورځېدو نو ساکن حمزه به واپس په خپل ځای راشي مخکې ته یا جوړه شوې وه اوس به واپس هغه نه حمزه ساکن جوړ شي
نو دغه درته وایي خو که چېرته دا حمزه وصلي د کلام په شروع کې راشي په منځ کې راشي نو بیا به دا حمزه وصلي غورځېږي او هغه ساکن حمزه به واپس راځي لکه ایزن دی ایزن ایزن. اوس وګورئ دلته کې دا حمزه وصلي د کلام په شروع کې دی نو که چېرته د دې حمزه وصلي نه مخکې بل متحرک حرف راغی که نه نو دا حمزه وصلي چې دی د حرکت به ختم شي او د کم حمزه ساکن نه چې موږ یا جوړه کړې وه دا یا به ختمه شي واپس په هغه حمزه ساکن راشي. نو دلته کې اوس دا ایزن دی که نه نو د ایزن نه یقولو زن دا اصل کې ګورئ داسې وی ایزن و ایزن دی. اوس د دې نه مونږ یقولو لام باندې زما آخري لام مونږ واخیستو نو اوس په د دې متحرک لام د وجې نه د حمزه وصلي د حرکت ختم شي چې حمزه وصلي حرکت ختم شو نو د هغه قوت او طاقت هم ختم شو چې دلته د حمزه نه یا جوړه کړې وه نو اوس چې د دې حمزه وصلي حرکت ختم شو که نه نو دا یا به هم ختمه شي دا یا مخکې د حمزه نه جوړه شوې وه حمزه به واپس راشي. ٹھیک شو جی امید دے پوښې وي په دې باندې. نو یقولو زن به ویل کېږي یقولو ایزن به نه ویل کېږي یقولو زن به ویل کېږي دا حمزه به واپس راځي. ٹھیک شو نو د دې حمزه نه چې کله مونږ سره یا جوړه شوې وه که نه هغه یا د څه د وجې نه جوړه شوې وه چې مونږ سره دا حمزه ساکن او د بل حمزه وصلي باندې کسره وه نو د هغه کسرې د وجې نه د دې حمزه ساکن نه یا جوړه شوې وه. اوس د دې حمزه وصلي هغه کسره ختمه شوه حرکت ختم شو نو دا حمزه نه چې کله مونږ یا جوړه کړې وه نو هغه یا به مو ختمه شي واپس به حمزه راشي. ٹھیک شوه او د دې حمزه وصلي د حرکت د څه د وجې نه ختم شوی د دې مخکې لام متحرک د وجې نه. ٹھیک شو نو امید دی په دې پوه شوی یې نو تا ته هم دقه وایي که چېرته د حمزه وصلي د کلام په منځ کې راشي نو بیا به د حمزه وصلي غورځېږي او هغه ساکن حمزه به واپس راځي لکه ایزن نه یقولو زن. ٹھیک شو دا خو یو نوٹ شو. اوس دویم نوٹ ته ګورئ نوٹ یې رال دویم راکړی کل خذ مر په اصل کې او خذ او مر وو په اصل کې ګورئ دا او کل دی او کل نو دلته حمزه ساکن دی مخکې حمزه وصلي باندې ضمه ده دلته کې ګورئ په او خذ کې دا حمزه ساکن دی مخکې حمزه باندې ضمه ده دلته کې او مر کې حمزه ساکن دی مخکې حمزه باندې ضمه ده. نو د قانون ټول شرطونه پکې موجود دي خو بیا پکې هم قانون نه جاری کیږي ځکه چې شاذ دي. شاذ معنی چې د قاعدې خلاف دي د قاعدې خلاف دي قاعدې ته قانون ته برابر دی خو قانون پکې ځکه نه دی جاری شوی چې دا د قانون یعنی خلاف خو نه دی د قانون مطابق دی خو دا د صرف چې کوم ماهرین دي هغوی وایي یاره دا شاذ دی موږ پکې دا قانون نشو جاری کولی. او تخفیف معنی سپکوالي دپاره مونږ دویم حمزه ساکنه حذف کړو نو دا ګورئ دا ساکن حمزه هم ته حذف کړو ګورئ د خلاف القیاس لکه او کل دی کنه د او کل کې دا دویم ساکن حمزه دی کنه دا ته خلاف القیاس ختم کو نو دا او کل پاتې شو او خذنا دا دویم حمزه ساکن ختم کا نو او خذ پاتې شو او امر کې دا دویم حمزه ساکن ختم کو نو دا موږ سره امور پاتې شو. ٹھیک شو او اسمو اول متحرک حمزه دا شروع کی چې کم ضمه والا حمزه دی د اول متحرک حمزه د ورستی متحرک حرف د وجنه حذف کړو نو اوکل پاتې شو اوکل نه د اوکل نه موږ سره کل شو. وګوره دا حمزه وصلي موږ ځکه راوستو چې په شروع کې حمزه ساکن نو حمزه ساکن ابتدا نشوه کېدی نو موږ حمزه وصلي راوړو حمزه وصلي چې راوړو نو اوس چې دا دویم حمزه ساکن ختم شو نو د دې حمزه وصلي ضرورت پاتې نه شو ځکه چې دلته کې بیا په کاف باندې ضمه ده او د متحرک کاف نه مخکې بل حمزه متحرک د وصلي دی نو اوس د دې حمزه متحرک وصلي حرکت ضرورت پاتې نه شو نو دام ختم شو نو د اوکل نه موږ سره کل شو د اخذ نه موږ سره خذ شو او د امور نه موږ سره مر شو. ٹھیک شو او دویمه ساکنه حمزه مزکه خلاف القیاس حذف کړه چې د دې کلماتو په کلام عرب کې د کلام عرب کې ډیر استعمال دی او کثرت استعمال د تخفیف تقاضا کوي لکه کله چې یو لفظ زیات استعمالیږي کنه لکه اوس موږ وایو یو کس ته وایو ته کېنه
نو چې مونږ بار بار ورته وایو کینا کینا ته کینا ته کینا ته کینا نو دا ته مونږ حذف کړو مونږ ورته وایو لکه کینا 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 ټیک شو نو دا کینا پکار دی چې مونږ چاته وایو چې ته کینا ته کینا نو مونږ ورته ډایرکټ وایو کینا نو دا تم ته حذف کو دا هم ته ځکه حذف کو چې مونږ بار بار دا لفظ استعمالو کینا کینا لفظ استعمالو نو مونږ ته دا ته لفظ ختم کو نو مونږ وایو یاره کینا ٹھیک شو نو دغه کینا لفظ ډیر استعمالیږي دغه شان په عربی کې دا کل لفظ خذ لفظ مر لفظ دا ډیر استعمالیږي نو د دې نه دا ساکن حمزه د تخفیف د پاره لري کو او بیا د دې دویم متحرک حمزه ضرورت پاتې نشو نو دا خو دویمه خبره شو اوس پرې کل خذ مر دا کل خذ او مر پدې کې دا مر نه دی مر پدې کې لګه خبره شته دا کل او خذ دا خو ټیک ده بس د دې داخله فی القیاس ختم شو او پدې مر کې خبره ده نو هغه کې مونږ ته دا دی ویلي چې کله د کلام په شروع کې مر دا مر نه مر دا چې کله د کلام په شروع کې یعنی د جملې په شروع کې راشي نو دویم حمزه یعنی حمزه ساکن باقی پر خودل فصیح دی یعنی بهتره ده چې دا دویم حمزه پاتې شي چې دا مر د جملې په شروع کې راشي کنه نو بهتره ده فصیح ده چې دا ساکن حمزه نه لري دا دویم ساکن حمزه هغه په خپل حال پاتې شي لکه دا دی ګوره و مر دا مر نه مر پدې کې ګوره دینه مخکې حمزه ساکنو اته مونږه د تخفیف د پاره حذف کو او د مخکې بل متحرک حمزه یعنی پیش والا حمزه نو مونږه د بره مثالونو کې اول دا ساکن حمزه د تخفیف د وجې نه ختم کو او دا دویم متحرک حمزه او حمزه وصلی د ضرورت پاتې نشو دام ته ختم کو ٹھیک شو نو اوس وای که چرته دا مر د کلام په شروع کې راشي لکه مثلا اوس ګوره دا واو دی د دې واو د وجې نه د حمزه وصلی د حرکت ختم شو نو دا به مونږ وای داسې به وای و مر ٹھیک شو نو دلته کې بیا د حمزه وصلی خپل حال پر خودل فصیح دی ٹھیک شو چې د کلام په شروع کې کله مر راشي کنه نو د مر دا شروع کې کوم حمزه ساکن دی کنه دا په خپل حال پر خودل فصیح دی بهتره نو ګوره په قران پاک کې دی الله جل جلاله فرمای نبی علیہ السلام ته وامر ته حکم کا اهلک خپل اهل ته خپل اهل او عیال ته خپل بال بچ ته بالصلاه د مانځه ٹھیک شو نو دلته کې وامر کې دا خبره وا چې کله دا مر د کلام په شروع کې راشي نو دا حمزه ساکن چې مخ کې دا ویل فصیح دی دویمه خبره پکې واورئ او چې کله مر د کلام په شروع کې راشي یعنی دلته خو چې د کلام په مینس کې راشي د کلام په مینس کې نو بیا حمزه په خپل حال پر خودل بهتره دی او که چرته د کلام په شروع کې راشي دا مر د کلام په شروع کې راشي بیا اول متحرک او دویم ساکن حمزه دوه حذف کول فصیح دی ٹھیک شو ګورئ چې کله دا مر د کلام په مینس کې راشي د جملې په مینس کې راشي نو بیا د دې مر نه مخکې د حمزه ساکن په خپل حال پر خودل فصیح دی دا خبره ده چې کله مر د کلام په مینس کې راشي د جملې په مینس کې راشي نو بیا د دې مر نه مخکې حمزه په خپل حال پر خودل فصیح دی او چې کله مر د کلام په شروع کې راشي د جملې په شروع کې راشي نو بیا دا متحرک حمزه نه دی دا او مر چې دی ګوره دا او مر دا دی او مر نو بیا دا دوه حمزه دا ساکن حمزه حذف کول فصیح دی او دا متحرک دا دوه حمزه حذف کول بیا فصیح دی نو او مر دی نو دا بیا صرف مر پاتې شي مر ٹھیک شو چې کله د کلام په شروع کې راشي او چې کله د کلام په مینس کې راشي نو دا دویم ساکن حمزه بیا پر خودل فصیح دی او چې کله د کلام په شروع په ابتدا کې راشي نو بیا دا دوه حمزاګان ختمول فصیح دی نو ګورئ اوس موږ سره د کلام په شروع کې مر راغې نو بیا اول متحرک او دویم ساکن حمزه دوه حذف کول فصیح دی لکه حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای مرو تاسو حکم کوئ صبیانکم خپل بچو ته بالصلاه د مانځه ٹھیک شو نو ګوره دا مرو صبیانکم بالصلاه دا حدیث دی او وامر اهلک بالصلاه دا د قران پاک آیات دی
ٹھیک شو دي نو چې د کلام په مینس کې مر راشي نو دا حمزه ساکن په خپل حال پر خودل فصیح دي او د کلام په شروع کې چې مر راشي نو بیا دا متحرک او ساکن دواړه حمزه حذف کول هغه فصیح دي نو دا زموږ سره د آمن اومن ایمانا قانون راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.